بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گران قدر سامعین زی وقار سونو پختونخوا اف ام شپږ نوي او کم نوي اشاریه څلور کې ستاسو قربا مفتی فضل الله جنیدی سره د خپل درون خو ملما مولانا نعمت الله صاحب سرپرست اعلی نیو ایج پبلک سکول جمرود، زما درون خوږ پروډوسر نور حکیم نوري صاحب او زما ښکلي کتونکي اوریدونکي، تاسو همیشه دپاره زموږ د پروګرام حصه وی او یی به رابطه نمبر یاد ساتئ 091525143 091525143 صراط مستقیم پروګرام الحمدلله ثم الحمدلله. موضوع ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به روژه څنګه تیروله، رمضان بیا څنګه تیرولو. زه ستاسو او د خپل ګران قدر میلمه په منځ کې جز لا یتجزا په اندازه هم حایل کېدل نه غواړم. زه په پروګرام کې ګران قدر میلمه ته په خیر رالی وایم. په خیر رالی. خیر اوسې مفتی صاحب، ستاسو او ستاسو د ټول ټیم ډیره شکریه چې تاسو موږ دلته دعوت راکړو. روم غوښتم الله پاک ته تاسو له جزای خیر درکړي. ډېره مهرباني. خوږو عزتمندو، سوال جواب به انشاءالله مفتی صاحب نه به سوالات کوو د موضوع حوالې سره، هغوی به موږ ته جوابات راکوي. په موضوع باندې د لبکشۍ نه مخکې به مفتی صاحب خپل تعارف وکړي. تعارف نه بعد به انشاءالله سوالات وي. مولانا صاحب مبارک، ستاسو خپل تعارف وکړئ، ستاسو څه اکټیویټي مصروفیات سری، بیا انشاءالله موضوع حوالې سره کوم سوالات دي هغه به تپوس کوم. مفتی صاحب، ستاسو زه خپل تعارف نه وړاندې زه اول ستاسو او بیا ستاسو د ټیم ډیره شکریه ادا کوم چې موږ هم دلته دعوت راکړلو او روم غوښتم. اولا کې چې کوم دغه ستاسو د ریډیو وساطت باندې د اوازي او خلکو ته رسیږي، نو په خیبر پښتونخوا کې او په ډیرو علاقو کې دا اواز اوریدلی کیږي، تر دې پورې چې زمونږ خویندې میندې د دې اواز نه هم فایده اخلي د شریعت په رڼا کې و هغو نه مستفید کیږي. نو د 96 چې کوم اشاریه 4 ریډیو دی، د دې هم ډیره شکریه او ستاسو هم ډیره مهرباني چې موږ هم دلته راوغوښتو. زما نوم نعمت الله جنیدی دی. زه د جمرود غونډي سره تعلق ساتم او زه د نیو ایج پبلک سکول نگرانیم کوم او په خپله مدرس هم یم په جامعه خیرالمدارس جنیدیه په ټوپو کې. په هغې کې زه درس هم کوم. ماشاءالله ماشاءالله. خوږو عزتمندو، مفتی صاحب نه سوال کوو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به رمضان څنګه تیرولو؟ مفتی صاحب، د نبی علیه الصلاة وسلام به د رمضان متعلق زه ته خبره وکړم، سوال هم وکړلو. دا رمضان یو بهترینه او مقدسه میاشت ده چې څنګه علما کرام فرمایي چې څنګه د 11 ورورانو د وجې نه چې هغو داسې وو چې د یوسف علیه السلام د وجې نه هغې ته بخښنه وشوله، داسې دغو 11 میاشتو چې کوم سړی ګناه وکړي یا څه هغه پکې وکړي، نو دغې رمضان د میاشتې د برکت د وجې نه هغې ته هغه ګناهونه معاف کېږي. سبحان الله. نو دا خو یو بهترینه میاشت ده. په دغه میاشت کې به نبي علیه الصلاة وسلام دا روژه ډېره په ښې طریقې سره تېروله، ځکه بخاري شریف حدیث مبارک دی او د دې حدیث مبارک حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي چې نبی علیه الصلاة وسلام چې کله روژه وې راغله، نو نبی علیه الصلاة وسلام یې د ورځې روژه نیوله او شپه به یې ټوله په عبادت کې تېروله او د شپې به یې عبادت کولو. نو مطلب دا چې په داسې دغه میاشت چې کله په موږ تاسو باندې راشي، دا بختوره میاشت په موږ تاسو کله راشي، نو په کار دی چې په دغه میاشت کې موږ عبادت هم زیات وکړو او روژې هم پکې ورځې ونیسو. خو روژه یو دا نه مفتي صاحب چې بس صرف د موږ د خولې روژه کړو او څه خورو څښو نه، بلکې که موږ روژه نیسو نو چې روژه موږ داسې ونیسو چې د موږ د خولې هم روژه وي، د موږ د زبان هم روژه وي، د موږ د سترګو هم روژه وي، د موږ د غوږونو هم روژه وي، د موږ د هر یو اندام روژه وي، چې هغه روژه موږ کامله روژه ونیسو. او بیا ورسره دام وي چې یاره دا روژه مو ساتله، دا قبوله د قبوله نه ده. بلکل. د دې د قبولیت دعاګانې الله پاک نه وغواړو. استغفار وغواړو. ماشاءالله تاسو ډېر ښه انداز کې د روژې
آداب بیان کړه، کم چې مشایخ عظام بیان کړي دي. بالکل جی. د سترګو روجه، د غوږونو روجه، د ژبې روجه، د بدن د هر اندام روجه. بالکل مفتی صاحب. دغه رنګې د روجې قبولیت الله پاک نه دعا غوښتل چې قبوله ده قبوله نه ده. ماشاءالله. مزید تاسو به ګران کتونکو ته څه ویل غواړئ؟ ګران کتونکو ته موږ دا وایو چې کله دغه انسان دا روجه نیسي او د کله سحري وکړي، نو دغه له دا پکار دی چې د باقاعده موږ خو په عام روټین کې موږ وکړو جنګ جګړې کېږي په د بازارونو کې یا نور څه کېږي چې د هغې نه موږ یو طرف ته سو، یو سیډ ته شو چې جنګ جګړو نه سیډ ته شو. بل دا چې کوم د موږ د تاجران حضرات دي چې کله روجه راشي هغه لږ نرخ کې زیاتوالی وکړي چې هغه هم خپل مقدار باندې. او مفتی صاحب که چېرته یو انسان لږه ګټه وکړي په د رمضان مبارک میاشت کې او د الله رضا دپاره دا وایي چې زه زیاته ګټه نه کوم، نو رب کریم ویله په دغه لږ ګټه کې ډېر برکت واچوي. ماشاءالله ماشاءالله. تاسو په خوله باندې خبره خواږم ده او مزم کوي. ګران قدر سامعین کرامو، د عرش په سوري کې به هغه تاجر هم وي، الله به هغه تجار، هغه تاجر، هغه تجارت کوونکي، هغه دکاندار ته هم ځای ورکوي چې کم تاجر په تجارت کې د دیانت او امانت نه کار اخیستی وي. نو دا هم دیانت دی چې انسان لږه ګټه وکړي، انصاف وکړي او لږه ګټه وکړي. نو دویمه دا چې زموږ تاسو د ګاونډیانو خیال په دا روجه کې وساتو. خاص کر الان کې یو سړی سالن پخی، لږه ترکاري مرکاري پخی، لږې اوبه د ورزیاتې کې چې هغه به زه ثواب په نیت باندې خپل ګاونډي ته ولېږم. په روجه کې انسان له دا پکار دی په روجه کې چې روجې مقدسه مهینه ده چې هغه څنګه راشي چې مونږ په زبان باندې نرموالی راولو، د خپلو ګاونډیانو سره په نرم لهجه باندې ملاویږو. او ځکه چې د ګاونډیانو خو ډېر حق دی مفتی صاحب، نو پکار دی چې په روجه کې مونږ نورم د ګاونډیانو سره ډېره تعاون وکړو، مرسته ورسره وکړو. ماشاءالله ماشاءالله. مفتی صاحب، رمضان المبارک کې عبادات لکه رمضان المبارک میاشت په خپله غیږه کې قرآن راوړی دی. بالکل جی. رمضان المبارک میاشت په خپله غیږه کې نماز تراویح راوړی دی. بالکل. رمضان المبارک میاشت په خپله غیږه کې اعتکاف راوړی دی. بالکل. رمضان المبارک میاشت په خپله غیږه کې لیلة القدر بالکل راوړی ده. رمضان المبارک میاشت په خپله غیږه کې پشمانې او روجې ماتې راوړی دی. بالکل. نو رمضان المبارک میاشت کې عبادات، کم عبادت باندې ډېر فوکس پکار دی، لکه حقوق الله به مدا کو، حقوق العباد به مدا کو. په حقوق الله کې کم حق ډېر ادا کول پکار دی، یعنی فرضي عباداتونه، واجب عباداتونه علاوه کم عبادات ډېر پکار دی. مفتی صاحب، په رمضان مبارک کې به نبی علیه صلات وسلام چې کوم دی عبادت به یې پکې زیات کول، خو دا به هم کول چې نبی علیه السلام حدیث مبارک راځي چې په دغه میاشت کې به یې صدقه هم زیاته ورکوله. ماشاءالله ماشاءالله. چې کومه صدقه وه هغه داسې کوله، حدیث کې درځي چې لکه څنګه تیزه هوا، نو دغسې نبی علیه صلات وسلام په دغه په صدقه کې او په خیراتونو کې چې کوم دی دا به یې پکې هم زیات کول. نو په دې کې زموږ دپاره هم دا تعلیم پروت دی چې کله رمضان میاشت راشي، لمونځ خو په مونږ فرض دی، روژه په مونږ باندې فرض ده، دا نور چې کوم هغه دي، خو چې مونږ د دې سره سره نوافل وکړو، استغفار وغواړو د رب کریم. نبی علیه صلات وسلام هم استغفار غوښتو د خپل امت دپاره. په رمضان میاشت کې ډېر استغفار غوښتو، لکه څنګه عایشه بیبي رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي چې نبی علیه صلات وسلام مې چې کله دغه رمضان میاشت راغله نو عبادت وی زیات کړل، تر دې پورې چې کله خپلو بیبیانو له به یې وخت کم کړلو او عبادت له به یې ټیم زیات وخت کړلو. نو چې په دغه میاشت کې مونږ رب کریم راضي کړو، د خدای پاک عبادت وکړو، نوافل وکړو، هغسې عبادتونه مونږ وکړو چې په هغې باندې زمونږ نه رب راضي شي او ډېر زیات، ځکه چې دا یو بختوره میاشت ده، ډېره د قدر والا میاشت ده. په دغه میاشت کې چې کوم دی انسان ته نفل په فرضو باندې رب کریم بدلوي، نو په دې کې عبادت ډېر کول پکار دي چې په هر پهلو باندې وي، په هر یو طرف باندې وکسي چې کم یو داسې ښه کار وي چې هغه مونږ کوو، هغه مونږ په خپله طریقه باندې ادا کوو. ماشاءالله ماشاءالله. مفتی صاحب، تاسو ګران کتونکو ته ډېر ښه انداز کې د رمضان المبارک په میاشت کې د عباداتو ترغیب بیان کړو. خوږو عزتمندو مفتی صاحب وفرمایل چې رمضان المبارک میاشت کې به حضور نبی کریم علیه صلات وسلام سخاوت له
یعنی د الله په نامه ورکړله بیا ډېر زور ورکولو. یو فرضي ورکړله زکات په خپل ځای، یو نفلي ورکړله خیرات صدقه، دې له به ډېر زور ورکولو. سخاوت نبی علیہ السلام مبارک کړی دی، نو نبی علیہ السلام مبارک باندې خو زکات فرض نو. وجه دا وه چې دومره مال راغلی دی او کال تیر کړی دی چې زکات پې فرض نه. حضور نبی کریم علیه صلات وسلام مال ځان سره ایثار کړی نه دی چې زکات پې فرض شي. بل دا دی چې زکات د مال خیر دی، حضور صلی الله علیه وسلم په مال کې خیر اونه. اوس حدیث مبارک کې خوږو عزتمندو راځي چې الله پاک دوه خویونه دوه خصلتونه ډېر خوښ دي مفتی صاحب. بالکل جی. یو خصلت خوش اخلاقی ده. بالکل جی. لکه اوس مونږ د پروګرام کې ناست یو، تاسو ما ته مسکراهټ کوئ، زه تاسو ته مسکراهټ کوم. تاسو په سکول کې سټوډنټس ته د خندا ځای کې مسکراهټ کول. بالکل جی. مخ ورته ښه کړی، بالکل تندی ورته ښه کړی، دغه رنګې علاقه محله کې بالکل نو خوش اخلاقی. بالکل جی. او دویم نمبر د الله په خوښ صفت هغه سخاوت دی جی. سخا د الله په نامه ورکړه. بالکل جی. د الله په نامه ورکړه، او الله په نامه چې ورکړه کې نو الله پاک انسان ته ډېر زر د هغې بدل ورکړي. دویم دوه خصلتونه چې د الله خوښ نه دي. بالکل جی. بد اخلاقی او کنجوسی بخل. الله اکبر. کنجوسی او بخل. بیا حدیث مبارکه کې مفتی صاحب ما لوستل، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَيْرًا، هر کله چې الله تعالی اراده وکړي بنده خپل ته د خیر، نو وی دې مشغول کړي، الله مشغول کړي، الله مصروف کړي دا بندګانو په حاجتونو کې، ای له حاجتونه پوره کوي. بالکل جی. نو تاسو ذکر خیر وکړو د سخاوت. بالکل جی. نو آیا دا سخا دا د نغدو په شکل کې، کپړو په شکل کې، بالکل جی، یا د خوراک سکاک په شکل کې، نو کم شکل کې داسې پکار ده؟ مفتی صاحب اصل کې خبره به موږ دا وکړو چې صدقه ورکول دا انسان ته کتل پکار دی چې کم یو حاجتمند وي. ماشاءالله ماشاءالله، یعنی انسان حیثیت ته کتل پکار دی. بالکل. داسې خلک قربان وي چې په دا روژه کې هغې ته خلکو راشن راوړی وي، خو هغو ته د پیسو ضرورت وي، لکه کپړې ځان له وکړي، پیزار ځان له واخلي، یا داسې نور د کور څه ضرورت وي هغه ځان له وکړي، نو هغې ته بیا کتل پکار دی، هغه بیا پیسو په شکل کې ورکول پکار دی. یعنی پوزیشن ته وګوري جی. مونږ به بنده د الله پوزیشن ته وګورو، که ده ته د جامو ضرورت و جامې، بالکل، که د خوراک سکاک ضرورت و هغه به ورته کوو، بالکل، او که د نغدو ضرورت و نه، که د کور کرۍ په شاټ وه هغه به ورته خلاصوو، بالکل، ماشومانو د سکول فیس، بالکل، یا بیمار دی ډاکټر فیس نشته، یا دوایانو پیسې نشته، بالکل قربان. نو دغه پوزیشن ته به مونږ چې کم یو ضرورت د څه شي لري، نو چې هغه ورته مونږ ورکوله، نو هغه به بیا ډېره زیاته ښه وي. ماشاءالله. خوږو عزتمندو، دغه خبرو سره تړلې شوي یو خبره چې هغه خبره د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ده، هغه به بیان کړم. رمضان المبارک میاشت ده، حضور صلی الله علیه وسلم به رمضان المبارک څنګه تیرولو. رمضان المبارک میاشت او یتیم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مجھے اللہ عز و جل کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ کے قیامت کے دن اس کو عذاب نہیں دے گا جو یتیم پر رحم کرے. سبحان اللہ. پچسوک پا یتیم بانے رحم کئی، بالکل جی، داغا رحم کون کی تب اللہ تعالیٰ پر رد قیامت عذاب نور کی. سبحان اللہ. بالکل جی. ستاسو علاقوں کی لکه جمرود کې، غونډي کې، ملاګورو کې څه صورتحال وي، خلکو سره د امداد تعاون کوم شي باندې ډېره توجه کوي؟ مفتی صاحب موږ به د خپل علاقې خبرې وکړو. حقیقت دی چې موږ په علاقه کې د غربت ډېر زیات دی. جی جی. یتیمان او څه داسې د هغې طریقه باندې زموږ خلک چې کوم دي ښه تعاون کوي، هغه د راشن په هغه باندې هم کوي، راشن هم ورته راوړي، نغد یې موله ورکوي. خو زموږ د علاقې چې کوم خلک دي د دغو یتیمانو سره په هر پهلو باندې چې کوم دی هغه منډه وهي، تر دې پورې چې زموږ په علاقو کې څه داسې خلک دي چې هغه بیا اختر کله رانږدې شي هغو له کپړې کوي
100 کسان 50 کسان یا داسې 30 کسان دا راوغواړي او هغو له کپړې وکړي یا داسې د هغو له پیزار ضرورت وي پیزار ویله واخلي چې په خوشحالو کې د خلکو سره شامل شي نو په هر یو طریقه باندې که راشن شي او که نغد پیسې شي په هغه طریقه باندې دغو یتیمانو چې کوم دی هغو سره مرسته کوي او تعاون سره کوي زموږ د علاقې خلک ډېر زیات ماشاءالله په دغه شي کې ښه دي. مولانا صاحب نماز تراویح مسجد کې ادا کو مسلمانان هم نماز تراویح مسجد کې ادا کوي جی مونځ د تراویح کې دلچسپي پکار ده بالکل د تراویح فضیلت بالکل جی بیا حضور نبی کریم علیه السلام مبارک نماز تراویح ادا کړی دي بالکل بیا زمونږ چې کوم ځوانان بالکل الکان بالکل ینګ جنریشن به ورته ووایو او ورته وایي دوی په مسجد کې په جوماتونو کې لوبې کوي ټوکې کوي چغې وایي او تانګول کوي یو بل باندې چونډۍ اچوي بالکل بازینګړې وایي نو د دې حوالې سره به تاسو څه پیغام ورکوئ؟ مفتی صاحب که وکتی شي مخکې به زمونږ د وجرو کې مشران وو نو هغو به د خپلو ماشومانو لږ سختي به یې پې کول او ډېر په ښه ماحول کې به یې راغټ کړل دومره وراني به یې نه کول خو نن سبا که وکتی شي په جومات کې داسې په دا ټیک ټاک او په فیسبوک باندې په دې باندې ویډیوګانې را درومي چې د جومات بې حرمتي کوي څوک پکې څه کوي څوک پکې څه کوي نو اول ناول خو دا پکار دی خپل پلار له چې د خپل بچي تربیت صحیح وکړي او ورته ووایي چې جومات له ځې بچی نو ته په جومات کې لمونځ ادا کا او په ښه طریقه باندې ځکه چې که یو ماشوم ورانی وکړي هغې پلار او مور پې یادېږي چې د پلار او مور داسې هغه دي نو هغه جومات له چې کله خپل بچی لګي نو اول ورته دا نصیحت کول پکار دی چې بچی په جومات کې ورانی ونه کړي او جومات کې غلط کار ونه کړي چې د هغې وجې نه بل مسلمان دی ته تکلیف ته ورسیږي یا بل مسلمان د په لمونځ کې ډسټرب شي یا د هغې لمونځ چې کوم دی د هغې د وجې نه خراب شي نو ټولو نه اول خو دا پکار دی چې خپلو ماشومانو باندې سړی کنټرول وکړي. تاسو خو چې لفظ ماشوم بار بار وایي مونږ خو چې وګورو نو ځوانان دي ینګ هلکان دي بالکل جی هغوی روانې کوي صفونو کې منډې رستو منډې ما ته خو هغه آیات کریمه د قرآن مجید مخې ته شي الله فرمایي وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتسدیه بالکل جی نه دی مونځ د یهودیانو مګر لوبې ټوکې د شپیلي دي بالکل جی نن سبا مسلمان راولګېدو او کم طریقې کار به د مانځه په وخت کې یهودیانو کولو هغه کار اوس مسلمانان کوي د افسوس خبره ده. بالکل امام مالک رحمه الله به چې د جومات په دروازه را دننه کېدو نو په رپېدو به شو. الله اکبر. چا چې تپوس وکړو ګران کتونکو اورېدونکو چې دا ولې رپېږئ وایي د جومات د تقدس او د احترام راته مخې ته دی چېرته یې بې حرمتي رانه ونه شي. بالکل جی. نو تراویح حوالې سره به ګران کتونکو ته څه وایي؟ ټلیفونونه هم را روان دي زمونږ ګران کتونکي ټلیفونونه هم کوي. تاسو دي دا تراویح حوالې سره خبره کوو بیا ټلیفونه ولخلو جي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ابای جان څوک او د کوم ځای نه؟ ګل زمان خبرې کوم چې د پورسک روډ پټوار پایان نه. پټوار پایان ګل زمان جی. الحمدلله. تاسو څه خوږه پوښتنه بلرئ؟ بس تاسو زموږ مشران دي تاسو نه خو موږ چل زده کوو د خبرې څه د نه زده کوو خو زه به داسې ویم چې خو بې تعلیمه یم خو زموږ په دې جوماتونو کې چې څوک رانې کې پلار هم ورسره وي مشر ورور هم ورسره وي هغه خو ټیک ده جي په هغې باندې خو مونږ خبره روانه کړې ده او کوو. تاسو د موضوع حوالې سره که څه پوښتنه لرئ د روجې حوالې سره د فدیې حوالې سره د کفارې حوالې سره د سرسای نو دا راته ووایي. خو مونږ وایو ګران کتونکو ته هم دا وایو چې په مسجد کې روانې مه کوئ جنګ مه کوئ فساد مه کوئ بازینګړې مه وړوئ. د قرآن او حدیث په تناظر کې د دې مذمت ورته بیانو وعیدات بیانو. تاسو څه سوال لرئ؟ بس مونږ خو سوال نشته دي خو د ستاسو خبرو نه وږې دا ورو روزانې ورو جی جی دا وایو دي خلکو ته که دا ټول خلک غریبانان دي یو هم پکې داسې دغه ني په کلو کې جی جی او که د چا څه ماښام د وسه کېږي څه چې خوري هغه دې لږ لږ د لوښو کې واچي خو دې غریبانانو کورونو کې دې ورکړي.
بس موږ به دغه ووایو جي موږ به نو څه ووایو جزاک الله. کېږي نو دا ماښام کې دی یو بل کړه دا پخوا به خلک وړي اوس لږ کم شو دا خبرې خو پکار ده چې په دې روژه کې خلک دیږي که ځایونه کې چې خامخا دا تلکاریانې لږې لږې دي واچي خو دې کورونو غریبانانو کره دې ورکړي. جزاک الله. ګلزمان بھائی پټوار پایان نه هم د خپل دک اظهار وکړو چې په جوماتونو کې الکان دي پلاران ورسري او روانې کوي نه دی پکار روانې مه کوئ د جومات تقدس خیال ساتئ او بل الله په نامه ورکړه کوشش کوئ د روژې ماتي ټیم کې څه نه څه بل ګاونډي کره لیږئ کاغه کجوري وي کاغه د پکوړو یو دانه وي دو دانې وي کاغه تورې چای وي کاغه قهوه وي کاغه شربت وي کاغه ترکاري وي کاغه روټۍ وي الله به تاسو له دې بدلې درکړي او الله به مصیبتونه لرې کوي. مفتی صاحب جی دا ټلیفون بل هم را روان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب الله په امور کې برکت واچوه. امین بھائی جان څوک او د کوم ځای نه؟ ولی خان خبرې کوم د باړې شیخانو نه. ولی خان بھائی امید دی ښه بې صحت پرې ښي الله خوشحاله را الله آباد لره دلته کې موږ کله نا کله دې مانځه ته مخکې شو که نه چې بس هغه امامتي را باندې ملګري وکړي نو یو خو چې کوم دی مونږ چې چېرته په غوږونو کې واورو چې یاره په جومات کې څوک را روان دي نو مونږ لږه اوږده کړو نو چې دې باندې مونږ ننداري کړو خو نه مانځه کې څه فرق نه راځي. په دې نیت باندې مو اوږده وه چې دغه کس دی یا مثال دی زه پیژنمه یا د ده تعظیم کوم احترام کومه که په دې نیت یې اوږده کې چې پرېږده چې دا یو مسلمان دی چې دی رکات ونیسي رکات ثواب ورته میلو شي د جماعت ثواب ورته میلو شي نو بیا ټیک ده. یعنی نیت د جماعت ډیروالی پکار دی او بل مسلمان ته د مانځه ثواب ډیر میلاوېدل دا نیت ساتل پکار دی. او بل مفتی صاحب بل چې امام ادریږي سمع الله لمن حمده وایي که نه او جی نو دی به ربنا لک الحمد وایي که نه که اووی نو بهتره ده ربنا لک الحمد اووی بهتر ده او که او نه وایي نو څه ګناه ورباندې نشته. الله آباد الله خوشحاله. مفتی صاحب ګران کتونکي خوږې پوښتنې هم کوي ټلیفون بل هم را روان دی مونږ ګران کتونکو ته موقع په دې ډېره ورکوو چې سوالات لري وشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دواړو علم دین لا په خیر علیو یم او ستړي باشي ته یم او سلام دیتا کوم خو ټیک ټاک یو. جزاک الله. زمونږ ګران قدر ملمه مولانا نعمت الله صاحب هغې ته هم ستاسو د طرفه خصوصي سلام دی. وعلیکم السلام. زه دا داخلو میرنا خانشاه خبرې کومه. خانشاه بھائی امید دی ښه بې صحت پخي. یاره ډېر شکر دی الحمدلله. خو د تا دا خبرې چې کومې دي که نه نو موږ بلکل ویو چې که چېرته هغه خپل مشران هم را ژوندي شوي دي او هغو خبرې اورو بس داسې وي چې بلکل ته یو سیکړم توجه نه خوا کېږي او دا خواهش هم لرو چې تا سره امن صاحب نه ملاقات وکړو. ما دا پوښتنه کوله نورې خبرې خو دا موضوع چې کومه تاسو راوړې ده چې پیغمبر علیه السلام په روژه کې یعنې ویو چې د خپله بشتره به یې راغونډه کړله جی او عبادت ته به یې ملا وتړله که نه جی جی. بل مونږ اوس چې یو غریب نه غریب سړی ګورم یو چې زه غریب یم خو چې دغه په درستخان باندې وګورې نو دغه په درستخان باندې شپږ قسمه شی پروت وي که نه جی جی. او هغه چې څومره لکه مطلب چې موږ ته الله پاک په موجوده زمانه کې انعامات راکوي او کوم نعمتونه راکوي نو موږ دومره عبادت او دومره د الله د رضا کارونه ډېر کم کوو که نه جی. نو مونږ له پکار ده چې موږ د پیغمبر علیه السلام په نقشه باندې لکه هغو په ډېر وخته باندې روژه بلکل چې ته په کجوره باندې چې ته په اوبو باندې چې ته په بړه غټه روټۍ هم نه ده خوړلې که نه خو دې ورکړې چې کومه خبره ده چې چاته د الله په نامه ورکړه کوي د الله د رضا دپاره په مخ بروا باندې نه نو دا ډېره بهترین عمل دی. خو بل دا فطرنې تپوس موږ کوو ټول عوام به واوري چې دا فطرنه ساک څومره ده. صحیح ده جی. ډېره مننه ډېره مننه. خوږو عزتمندو
د سرسایي او د فطراني فیصله هغه خو چې کله په خیر سره د اختر شپه شي نو اوړو ته به وګورو چې په خپل کور کې کم اوړه خورو نو هغې مطابق به بیا فیصله کولی شي. خو ډېرو ځایونو کې اعلانات شوي دي نو هر کس ته د خپل علاقې مستند عالمین نه تپوس وکړي ځکه چې په هر علاقه کې په هر ځای کې د اوړو قیمت هغه خپل دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جی بھائی جان څوک و د کوم ځای نه څه خوږه پوښتنه به لرئ؟ عبدالاحد خبرې کوم لاندې سره کوم. جی څه خوږه پوښتنه به لرئ عبدالاحد بھائی؟ لا ماشاءالله ستاسو پروګرام اورو ډېره زبردست پروګرام مو روان کړی ډېره ښایسته او په زړه پورې خبرې کوئ بس جنتي شه الله دې اجر درکړي. الله اکبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. موضوع حوالې سره څه داسې سوال وي هغه تاسو کول غواړئ، مانځه متعلق څه سوال وي، د روژې متعلق څه سوال وي؟ لکه دا یو پوښتنه مې ده لکه د ساده غوندې پوښتنه به کوم که نه نو زما لکه دا پوښتنه ده چې لکه د تراویح خو چې سنت دي که نه نو مونږ چې مطلب وخت مې رانه قضا شي یا مطلب بیمار یا کس نو انسان خو پکې بیا ګناهګاري بیا نه شي. بس دغه خبره ده؟ او ٹھیک شو جی. نماز تراویح بلا عذر قصدن عمدن پریخودل ندی پکار که انسان عادت جوړ کی نماز تراویح پریخودل نو دی باندې انسان ګناهګاریږي، دا نافرمان دی، دی په ملامت دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. سردار حسین خبرې کوم ارباب لندن. جی جی سردار حسین صاحب الله دې عمر کې برکت واچوه. امین. تاسو سره وای خوږه پوښتنه څه خوږه پوښتنه به لرئ؟ که پوښتنه داسې لرو استاد نه ته معلومات کوو چې زما د اسکډن شی او د روژې نه لږ مخکې زما د اخفا جی جی وای ما ته شوي وه که نه نو زه د روژې نه ژمنې وې روژې تاسو نشئ ساتلی ځکه چې ټایم په ټایم به دوایي اچئ د دردونو او د زخم اوچېدو او همداسې ده. او نو عمر دې څومره دی؟ عمر به داسې یو 45-44 سال. 45-44 سال ماشاءالله ډېر عمر دې پاتې دی، ورخطا کېږي به نه، دا هر څه د الله د طرفه دي. تاله زه جواب در کوم. ښه ډېره مهرباني. خوږو عزتمندو زمونږ رور سردار حسین صاحب اول دعا کو الله وله صحت آمین. او دا کم درد د ته رسېدلی دی او دا درد باندې ټوله فیملی دردمنده ده، الله دې وله اجر ورکړي. فی الحال روجې منیسه چې کله الله صحت درکړي، تندرستي درکړي، څومره روجې درنه پاتې دي، څومره روجې دې خوړلي دي بیمارۍ په وجه باندې، نو د دې به بیا قضا راوړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام قبول لی مفتی صاحب سلام کوي زمونږ خوره کوي ده. جی الله برکاتو. ډېره مننه مفتي صاحب د صلات تسبیح د دې په هکله لږ ماله وضاحت وکړه چې دا څه دی. صلات تسبیح منځ یو بهترین عمل دی. بالکل جی. له صلات تسبیح د مانځه نه مخکې به زه د مشکلاتو او د مصیبتونو نه د وتو دپاره او د حاجاتو د پوره کېدو دپاره جی یو عمل ذکر کړم. جی مفتي صاحب. مولانا صاحب بالکل جی. تاسو خوښه ده؟ بالکل جی. 4 رکعاته نفل نیت وتړئ. په هر رکعت کې الحمد شریف نه بعد یعنی ړومبي رکعت کې الحمد شریف نه بعد 3 ځله آیت الکرسی، په دویم رکعت کې سورې فاتحې نه بعد سورت اخلاص 3 ځلې، دریم رکعت کې سورې فاتحې نه بعد سورې فلق 3 ځلې، او په څلورم رکعت کې سورت فاتحې نه بعد سورې ناس 3 ځلې. الله پاک به دې عمل په وجه باندې حاجتونه پوره کوي، مشکلات الله حل کوي. پاتې شو صلات تسبیح مونځ باندې الله پاک د انسان ګناهونه معاف کوي، غټ واړه ګناهونه الله معاف کوي. الله پاک انسان ته د توبې توفیق ورکوي. طریقه دا ده 4 رکعات نفل نیت په وتړئ. په هر رکعت کې به
75 مرتبه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. اوس دا کلمات کم ځای کې ویل پکار دي؟ ثنا نه بعد 15 بار، سورہ فاتحه نه بعد یعنی سورت چې سره ملګری کې یعنی قرأت نه بعد 10 مرتبه، په رکوع کې 10 مرتبه، قومه کې 10 مرتبه، ړومبۍ سجده کې 10 مرتبه، جلسه کې 10 مرتبه او په دویمه سجده کې 10 مرتبه، 75 شو. بیا به دویم رکعت ته ودرېږي، قرأت کې شروع نه مخکې 15 بار، بیا به دغه رنګې دریم رکعت مو کې او څلورم رکعت به مو کې. السلام علیکم. السلام علیکم قربان. جنتی شي بی جان څوک او د کوم ځای نه؟ امین تاسو سره جمرود نه عمران خبرې کوم قربان. جمرود نه عمران اورا خې صحت ښه دی؟ الله فضل قربان. تاسو دعاګانې بل مفتي صاحب هم ډېره مینه او دعا سلام. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مفتي صاحب ما دا هو کنه جی چې مونږ لکه ډېر داسې هغه راسره وشو یو کار مونږ شروع کړو بس پکې څه نه څه خلل را وشي یا پاتې شي او داسې څه وظیفه دې کراته ما خو تاسو ته ذکر خیر وکړو 4 رکعات صلات حاجت. امید دی هغه به تاسو خپل ځان سره نوٹ کړی وي. زه اوس میټیون کړو غالبا داسې 15 منټه مې جو زه راته بیانوم بیا. ډېره مننه. حاجات پوره کېدل، مشکلات و مصیبتونو نه وتلو دپاره 4 رکعات نفل مونځ. بالکل جی. هر رکعت کې سورہ فاتحه نه بعد 3 ځل آیت الکرسی، دا به ډومبي رکعت کې شي. دویم رکعت کې سورہ فاتحه نه بعد سورۃ اخلاص 3 ځل، جی. دریم رکعت کې سورہ فاتحه نه بعد 3 ځل سورہ فلق او په څلورم رکعت کې سورہ فاتحه نه بعد سورہ ناس. مفتی صاحب محترم، تاسو به وایي چې یاره موضوع په ځای پاتې را خو ګران کتونکو ته ناست یو. بس دغه دا خواهش دی او دا کوم سوالونه یې پرې چې وایي کی چې موږ ته هم ته هغه پته ولګي چې هغه مشکلات څه مشکلات وي چې هغو جواب ورته میلاو شي. خوشحاله شئ خوشحاله شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زما خوږ وروره ګران قدر مېلمه مونږ سره ناست دی مولانا نعمت الله صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله. جنتی شي. رورجانه څوک او د کوم ځای نه خوږه پوښتنه؟ فرید الله خبرې کوم ورسک روډ مترین. فرید الله ورسک روډ مترا. څه خوږه پوښتنه ولرئ؟ تاسو کولو چې خو تاسو ایمان وایي چې را دا یو نفل په فرض دی، فرض په بیا دی د روزادار لپاره د نفلی نیکی ثواب د فرضي نیکی برابر دی. خبره داسې ده. اوس خو زه لکه بیمار یم، زما خو روژې نه وي چې دا اجر به موږ دپاره وي او که نه به وي. حالت د صحت کې چې تا کم نیک کار کولو که نه او حالت د بیماری کې نشي کولی نو تاله هغه اجر برابر لیکلی کېږي. خو په شرط د دې چې کله روغ جوړ وي او نیک عمل دې کولو. جی 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 انا کوم خو کولی شم خدا ما باندې خو ځان روژې باندې کړي ما خو تاسو وي زما ګوردې خراب وي ګورده بدل. الله دې صحت درکړي، الله دې روغه جوړه سټه درکړي. فرید الله صاحب امین. خوږو عزتمندو، رمضان المبارک میاش او د یتیم خیال ساتل. بالکل جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں خیر و برکت والا وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. والسلام ورحمت الله. بی جان سوکو د کم زینا زمنظر دی اسان خیر خبره کوم. وای کنه استاسو نوم سره عیسی خیلو نه منظر خبرې کوي. څه خوږه پوښتنه لرئ؟ منظر خان دی اسان خیلو نه او تاسو دواړو ته سلام او پوښتنه مې دا ده چې حاجي صاحب الله پاک دنیا څومره ټیم وشو چې پیدا کړی ده؟ ماشاءالله ماشاءالله. بس دغه پوښتنه ده. او دا پوښتنه ده چې دنیا څومره ټیم وشو چې الله پاک پیدا کړی ده؟ بس دغه پوښتنه ده. دین علاوه څه نور څه پوښتنه نشته؟ نور خو داسې خو څه نشته ده. خو دا مې پوښتنه کوله چې تقریبا دا به څومره ټیم شوی وي که نه؟ دا به مونږ انشاءالله کالکولیټر ته واچو. ها نو هغې چې مونږ له کم جواب راکړي هغه به درته بیا بیان کو.
د موضوع حواله سره که څه تپوس پوښتنې یا داسې تپوس وي چې هغې سره زمونږ بخشش تړلی شوي وي یا داسې پوښتنه وي چې په هغې حوالې سره مونږ د الله په بارګاه اقدس کې مسؤول یو نو داسې تپوس وکړئ. آمین آمین. خوږو عزتمندو ماشاءالله مفتی صاحب مبارک رمضان المبارک میاش نماز تراویح نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی حوالې سره فرمایي چې چا قیام کو ولاړ وکړه په میاشت رمضان کې الله پاک د مخکینی ګناهونه معاف کړي. د حضور نبی کریم السلام نور کم معمولات په دې میاشت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مفتی صاحب په دغه میاشت کې چې کوم دی عبادات به یې زیات کولو، استغفار به یې زیات کولو، او تر دې پورې ما خو وخت هم خبره وکړه چې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې کومه د مونږ د مؤمنانو مور بیبي ده هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یې زمونږ نه د بیبیانو نه لږ وروستوالی اختیار کړي، مطلب ټیم به یې مونږ له کم راکولو، عبادت به یې ډېر کړلو چې کله به روژه راغله. او په دا روژه کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر داسې عملونه کول لکه د قرآن تلاوت شولو یا د جبریل علیه الصلاۃ والسلام سره به یې د قرآن دور کولو، هغه به قرآن به یې اورولو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په رمضان میاشت کې به عبادتونه هم زیات کول او دغه شانتې نور عملیات به یې هم زیات کول. نو لکه کم عبادت په ډیر کولو کنه دا که وضاحت تاسو وکړو. بالکل نبی علیه الصلاۃ والسلام به چې کله د لکه اعتکاف یې کولو چې اعتکاف سره سره د قرآن کریم تلاوت کولو. جی اعتکاف یې لکه چې جبرائیل علیه السلام مبارک پر راتلو جی قرآن کومه حصه نازل وه هغې دور وکولو، دور یې کولو. نبی علیه السلام به هم ورته تېرولو، هغوی به هم تېرولو. بالکل یا چې په کم کال باندې نبی علیه السلام دنیا نه پرده کوي په هغه کال کې 2 ځلې نبی کریم علیه السلام قرآن دور وکړو. بالکل جی اعتکاف په نبی علیه السلام ډېر توجه سره ډېر دلچسپۍ سره کول. انشاءالله خوږو عزتمندو تاسو ته به وقتاً په وقتاً بیا بیانو اعتکاف مسائل، د اعتکاف شرایط، د اعتکاف فواید، بالکل جی او اعتکاف به کوم ځای کې کې کوم ځای کې به نه کې. ماشاءالله سونو پښتونخوا اف ام 99.4 دا ستاسو خپل چینل دی، دې ته تاسو ټیلیفون کوئ، ستاسو ټیلیفون مونږه استقبال کوو. رمضان المبارک میاش او یتیم، بالکل جی یتیم خیال ساتل پکار دی، په معاشره کې د کمزورو خلکو خیال ساتل پکار دی. ډېر رونه مزدوران وي مزدوري کوي، دیاړي کوي، هغه په دې میاشت کې دیاړي مزدوري نشي کولی، نو باید چې هغه مونږ په ګوته کو ځان ته او مونږ هغوی ته ډېر په درنه سترګه وګورو. نبی کریم علیه السلام فرمایي چا چې تنګ دسته ته فراخي ورکړه یا یو قرضدار او هغه ته خپل قرض معاف کو، الله به دته د عرش په سوري کې ځای ورکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی سے محترم تاسو ښه جی؟ شکر الحمدلله. بھائی جان څوک او د کوم ځای نه؟ تاج محمد جی. تاج محمد او ډي ایچ اے پېښور نه. ډي ایچ اے پېښور. ماشاءالله تاسو خو زمونږه پرمننټ کالر یې، مخکې تاسو ټیلیفون کړو، تاسو ته مونږه خوش آمدید وایو. څه خوږه پوښتنه به لرئ؟ جزاک الله مفتی سے محترم او مفتی نعمت صاحب تم سلام وایو جی. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. امید دی تاسو به ښه وجی. شکر شکر ستاسو خیر الله نه غواړو. ها بس پوښتنه دا لرو جی، مطلب کومې روژې تېرې شوې مونږ کې عبادت هغه شان نه کوي، نو باید چې مونږ روانو روژو کې ډېر عبادت وکړو، بس بیا د اعتکاف هغه شپه ورځې هم روانې دي، باید مونږ پای کې اعتکاف ته کښېنو جی. ماشاءالله ماشاءالله. بیشک بیشک. نو د اعتکاف حوالې سره تاسو که څه خوږه پوښتنه لرئ یا تاسو خپل طرف نه داسې څه حدیث بیانول غواړئ، ماشاءالله زمونږ اوریدونکي کتونکي ټول پوهان دي. الحمدلله. بالکل نه مخفل تاسو د هغه نه ډېره استفاده کوو ستاسو پروګرامونو نه جی. جی جی. او بس بالکل همداسې ده چې قرآن کریم مبارک تلاوت نه وي کړی، به دغه تېرو ورځو کې باید چې په روانو ورځو کې هغه تلاوت شروع کړي، او لازمي په رمضان کې خو یو ختم خو لازمي وکړي. جی جی. باید چې دوه وشي درې وشي، خو که چا دوه درې نشي کولی نو باید چې یو ختم خو لازمي وکړي. جزاک الله جزاک الله. دویمه خبره دا چې صلات تسبیح نه وي کړی، باید چې لازمي صلات تسبیح وکړي په د باقي ورځو کې شپو کې. بالکل. او جی
او که بیا چا دام نشول کولی نو بیا غینه بعد بیا اعتکاف ته اعتکاف شپه ورځو کې لیلۃ القدر شپه راځي نو باید چې به هغه شپه موږ نه میس نشي باید کې موږ عبادت وکړو ځکه چې چا پای کې عبادت وکړو نو د زرو میاشتو د عبادت نه غوره عبادت ته غجي. ماشاءالله ماشاءالله مننه کو جی مننه جزاک الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءالله ماشاءالله خوږو عزتمندو انفرادي عبادات معاملات په خپل ځای اجتماعي عبادات اجتماعي معاملاتو کې شریعت تکتل پکار دی او پاغي تک پکار دی. انفرادي عبادات معاملاتو کې هم شریعت ته وګورو اجتماعي عبادات او معاملاتو کې به هم شریعت مطهره ته ګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب دا سنو ایف ایم کوم پروګرام چې چالو دی هغه ده او جی سونو پښتونخوا اف ام جی. تاسو ته سلامونه مفتی صاحب ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله احترام. وعلیکم السلام. بھائی څوک د کوم زینا؟ سراج الدین خبره کومه په خبر نه. معراج الدین. سراج الدین حکم کوي جی څه خوګه پښتنه ولري؟ بس پروګرام خو وورو ماشاءالله ډیر زبردست پروګرام دی او ډیر ښایسته پروګرام دی او کومه موضوع چې را د یتیم په باره کې الله تعالی موږ لا وسره کی چې په دې باندې هم مستقل موږ داسې وچالېږو او ورسره پښتنه بم لرو موږ دا وایو یاره لکه د علم د خورېدلو لکه ډیر زیات شدید ضرورت دی که نه جی جی سبا وخت جی او لکه موږ خو دا مشوره ورکوو چې یاره دې طرف لا لکه د خاص کر دا کارم د علما وره چې یاره دې چې کوم دي که نه خلکو دا علم او یو روحاني یو روح پکې واچوي چې لکه مستقبل کې نسل چې کوم دي که نه یو ښه طرف ته راووړېږي که نه. ماشاءالله ډېر ښه پیغام تاسو ورکو. تاسو به د موضوع حوالې سره څه پوښتنه لرئ؟ موضوع حوالې سره خو موضوع خو ډېره درانه موضوع را ډېره وزني موضوع را والله چې موږ له خو هغه خبره چې لکه موږ وینو په دې باندې خو بالکل اړو هسې خلک وایي چې هغه و دغه که نه خو هېڅ داسې خاص کار پرې نه کېږي په دې باندې په دې ټیک ټیک موږ ستاسو کم درد دی هغه واورېدو انشاءالله تعالی ګران کتونکو ته په دې موضوع باندې ترغیب ورکو. جزاک الله. ماشاءالله خوږو عزتمندو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءالله خوش آمدید جناب عزت مآب مازلی او بڑا بیرا. انشاءالله وفي مولانا صاحب تاسو په خیر راستلی مو پوره 3 کاله پس رالی ښه څنګه جی ښه صحت مو ښه دی؟ شکر دی د الله پاک رحم دی. بس دغه د صراط مستقیم ته بالکل پته مو یو او چې ملاقات د سره وشي تاسو نه موږ څه واورو که نه. جی جی جی. او دا یتیمانانو مال خوړل خو داسې دي لکه دا خو ځان له آخرت خرابول دي. آخرت خرابول دي بېشک بېشک. موږ خو دا دنیا ده دا به تېره شي که نه. جی جی. او لکه دا یتیم هغه خو غریب هسې هم پریشان وي چې پلار یې وفات شي که نه. جی جی. پکار چې موږ د هغه بیا د هغه سهاره جوړه شو د هغه چې کوم پیزار لګي یا چې کوم د کپړې لګي خوراک لګي نو زه څنګه چې خپلو بچو له سړی ورکوي داسې لږ غوندې بیا دل هم پکې ورکوي که نه. خیر دی. جزاک الله. مننه کو ډېره مننه جی. د الله په امان خوشحاله. خوږو عزتمندو د پروګرام اخیری برخه کې د ټولو ناول زه د خپل ګران قدر ملما مولانا نعمت الله صاحب سرپرست اعلی نیو ایج پبلک سکول جمرود شکریه ادا کوم. ګران کتونکو ستاسو هم شکریه ادا کوم. بس حدیث مبارکه ویم او په دې باندې مو پروګرام کې زه تاسو نه اجازت غواړم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے میں کیا کروں؟
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीमों पर शफ़क़त कर और उसके सर पर हाथ पैरा कर, इससे तेरे दिल का मर्ज़ दूर हो जाएगा। कसावत क़ल्ब का इलाज यतीमों के साथ शफ़क़त, मिस्कीनों को खाना खिलाना, मौत और आखिरत को याद करना। फ़ी अमानिल्लाह।